بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې. زه یم محمد عمران نیک او تاسو زما چینل ګورئ ام عمران نیک آفیشل. نن د حاضرېدو وجه چې کومه ده هغه ناقصه سی ان جي کټ په ګاډو کې، په ریکشو کې، په ټیکسیانو کې او په نورو ګاډو کې لګولو حوالې سره ده. ځکه چې څو ورځو کې که موږ وګورو نو په کوهاټ روډ باندې، په 400 روډ باندې خزانې سره او د ملک په مختلفو حصو کې، په پنجاب کې او داسې په نورو علاقو کې څوره وخت مخکې په هغې کې ډېر زیات کسان چې کوم دي وژل شوي دي او شهیدان شوي دي، په غور هم پکې شوي دي. نو د هغې حوالې سره ما دا مناسب وګڼله چې زه خپلو وروڼو له، خپلو ملګرو له، خپلو دوستانو له یو ولاګ په دې باندې راوړم، یو خبره ورته کېدم چې مهرباني وکړئ داسې قسم له مسلو نه ځان وساتئ چې هغې کې یو څو روپو دپاره 1000 2000 15,000 روپو دپاره تاسو ناقصه سی ان جي کټ واخلئ. یا تاسو په ریکشه کې، په ټیکسي کې یا په پلین کوچ کې ولګوئ. د هغې سره یو څو ورځې خو هغه ټیک کار وکړي، خو هغه کله هم د دماغي وجه جوړېدی شي. تاسو ځان سره چلتا پرتا یو بم ګرځوئ په خپل ګاډي، او دا د سی ان جي کټ حوالې سره ده. سی ان جي کټ چې کله ناکاره شي، خراب شي یا د ناقصه کوالټۍ وي، ښه څیز نه وي لګېدلی، نو د هغه تاسو سره چلتا پرتا په ګاډي کې بم دی. ځکه چې کله هم تاسو ځان سره سی ان جي کټ تاسو سره موجود وي، تاسو روان یې یا سی ان جي اچوئ، زه تاسو ته څو ویډیوګانې به هم د دې حوالې سره ښایم، تاسو به زما په بیک سایډ باندې ګورئ. په دې کې مسله دا ده چې کله هم تاسو ګاډی سی ان جي ته ودروئ نو اول خو تاسو د ګاډي سویچ اپ کوئ او متعلقه چې څومره هدایات دي په هغې باندې عمل کوئ. دا رنګ کله چې تاسو سی ان جي کټ په ګاډي کې لګوئ، د کمپنۍ نه چې کوم راشي نو هغې خو باقاعده دا کوشش وي چې یاره ښه سی ان جي کټ ولګو، خو بیا هم د هغه سی ان جي کټ حوالې سره تاسو متعلقه ښه سی ان جي کمپنیانې چې کومې دي، سی ان جي کټ کمپنیانې دي، هغې سره تاسو خبره کولی شئ. دویمه خبره دا ده چې زیاتتر یا د غریبۍ نه یا د ناپوهتیا د وجې نه یا د علم د کمي د وجې نه زمونږ ډریوران وروڼه چې کوم دي هغوی د ځان دپاره پخپله بم واخلي. بم څنګه واخلي؟ بم په دې طریقه واخلي چې سی ان جي کټ هغوی ته لږ په کمو پیسو پرېوځي او د هغوی دا اراده وي چې یاره زه بچو له څه بچ کم، ځکه چې مزدورکاره وي، په هغې کې هغې ته ناقصه سی ان جي کټ ولګي. هر ټیکسي ډرایور، ریکشې ډرایور یا د پلین کوچ ډاټسن ډرایور دی خپل ډاټسن کې مړی ژوندي هم کوي او په خپله ریکشه کې مړی ژوندي هم کوي، داسې په خپل ټیکسي کې هم خپل بچي هم ګرځوي. نو دا تاسو د خپلو بچو دپاره هم خطره ګرځوئ او دا رنګه تاسو د سورلو دپاره د خپلو مسلمانانو وروڼو دپاره هم خطره ګرځوئ. ټولو ډریورانو وروڼو ته ریکویسټ کوم، سوال ورته کوم چې په دې شي باندې باقاعده کوشش وکړئ چې تاسو داسې قسم دغه نه اجتناب وکړئ او دا قسم کله هم تاسو دغه ونه لګوئ چې هغه ښه څیز نه وي. بیا باقاعده 6 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد تاسو د یو ښه سی ان جي کټ کمپنۍ نه د دې سی ان جي کټ واشنګ کوئ، صفا کوئ، یا ځکه چې که چېرې په دې کې هغه اوبه وي، که څه لیکویډ په دې کې راشي اوبو قسم او هغه تاسو وخت سره صحیح صفا نه کوي نو هغه هم د خطرې باعث جوړېږي، هغه هم ډېر پرخطر څیز دی. نو زما ټولو ډریورانو وروڼو ته دا ریکویسټ دی چې د داسې قسم څیزونو نه تاسو ځان وساتئ. کله هم چې تاسو دا څیز اخلئ نو باقاعده د تسلي کوئ چې یاره زه دا څیز صحیح اخلم. بل لکه زمونږ قومي ادارې ټریفک پولیس چې کوم دی
عباس مجید مروت صاحب نن سبا SSP دی او هغې ډېر زبردست کار په پېښور کې خصوصا شروع کړی دی تجاوزاتو حوالې سره د ګاډو حوالې سره دغه سره په هغې کې زه مشران زموږ نه ښه پوهېږي زه یو کشر یم زما هغې ډېر تعلیم یافته ډېر دغه خلک دي خو که پولیس والا ته دا ټریننګ ورکړی شي او هغې په دې خبره پوه کړی شي چې ناقصه CNG کټ څه دي او صحیح CNG کټ څه دي دا به چکې څنګه د دې کوالټي څنګه دغه وي او هغه خلک چې کوم د ګاډو واش نه کوي د ګاډو کې چې کوم CNG کټ دي د هغې واش نه کوي او د هغې باقاعده رسید نه وي نو هغه خلک په روډ باندې نه دي پرېښودل پکار د هغه ګاډو باقاعده ډیټابیس جوړول پکار دي په اډو کې د دې دپاره مختلف کسان دغه کول پکار دي چې هغې دا ګوري چې یاره په دې کې خو داسې قسم له خلک نشته چې هغې د دې CNG کټس خیال نه ساتي یا صفایي نه کوي یا په دې چې کوم میاد وي چې په کم میاد باندې د دې پوره چیکاپ کېږي هغه هم کول پکار دي بل CNG پمپ مالکان د پریشر حوالې سره چې کم پمپ کې پریشر کم وي نو هغې ته څوک نه ځي نو هغې د خپل پریشر دپاره ډېر زیات کوشش کوي چې پاور فلو ساتي او هغې دپاره ډېر ښه مشینري لګوي نو که هغې کې ناقصه څیز راشي او د دې پریشر زیات وي نو هغه هم د دماکې باعث جوړېږي د هغې دپاره CNG چې کوم کسان چې نو هغې له هم پکار دي چې هغې داسې مزدورانو ساتي چې هغې ته د CNG کټ پته لګي ځکه چې هغه ورته په فرنټ باندې ولاړ وي کم چې CNG اچوي کم چې د CNG والا اچو فیلینګ والا ځوانان دي نو هغې خو په فرنټ باندې ډرایور او بیا دویم فیلینګ والا دی په فرنټ باندې ته ولاړ وي نو که هغې په دې خبره باندې پوه شي چې یاره دا CNG کټ چې کوم دی د دې ناقصه او صحیح څیز پته هغې ته ولګي نو هغې به باقاعده ډرایور ته وایي چې یاره دا څیز تاسو غلط دی نو په دې باندې هم هغې له پکار دي چې CNG کټس والا هم پولیس والا پوه کړي چې یاره تاسو به د دې مانیټرینګ کوئ دویمه خبره دا ده چې د دې دپاره پوره فورس تیار شي پوره د هغې چیکاپ کېږي او اویرنس یو مهمو چلیږي چې خلک په دې باندې پوه کړي چې یاره تاسو به په دومره وخت کې تاسو د دې شي صفایي کوئ دا به تاسو دې طریقې سره لګوئ دا به تاسو داسې استعمالوئ نو کېدای شي چې مونږ کوم مسلو سره ښکار یو نو د هغې نه مونږ بچ شو څو ورځې مخکې په کوهاټ روډ باندې د رکشې CNG کټ چې کوم دی هغه بلاست شولو CNG اچولو په دوران کې په هغې کې 4 کسه چې کوم دي هغه زخمیان شول چې څه وخت بعد په اسپتال کې لیډرډینګ اسپتال کې هلته چې کوم دی یو ځوان د اپریشن په وخت کې وفات شولو او دا 4 چې کوم دي دا شدید زخمیان وو هلته ټیکسي کې هم مختلف کسان زخمیان وو دا رنګ په خزانه کې یو حادثه شوې وه چې هغه په ټیکسي کې ماشومان هم موجود او هغه ټیکسي کې CNG اچوله زنانه هم موجودې وې هغه بلا شو په هغې کې هم کسان وفات شوي نو دغه رنګ مسایل چې کوم دي دا راځي داسې که تاسو کتلی وي په ملتان کې کله چې هلته CNG کټ هغه شو بیا په ګاډي باندې اور ولګېد نو په هغې کې د سکول ماشومان هم سوځېدلي او ورسره د هغې څه ټیچران هم سوځېدلي وفات شوي نو دا رنګ مسلو نه بچ کېدو دپاره زه ټولو ډرایورانو وروڼو ته دا سوال کوم مزدوري کوئ ښه طریقې سره کوئ ایماندارۍ سره یې کوئ خو دا کوشش وکړئ چې د ځان دپاره هم کارونه ګورئ او د نورو خلکو دپاره هم کارونه ګورئ په ښه طریقه باندې د دې مخنیوی وشي ټول پر ورولۍ سره په دې باندې کار وکړي نو انشاءالله دا مسله به نه وي زه یم ستاسو ورور محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل عمران نیک آفیشل ګورئ زما چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زما کومه نوې ویډیو راځي چې تاسو ته په خپله او مخې ته راځي انشاءالله د دې نه بعد به هم ویډیو راځي په اردو کې هم په پښتو کې هم انشاءالله مختلف حوالو سره مختلف مسایلو سره به راځو تاسو ته به حاضرېږو خپل وروڼو سره به خبرې اترې کوو ډېره مهرباني السلام علیکم